او په دې بدن کې حصې دي. څه دي؟ حصې دي، بندونه دي. د دغه بندونو او د دې بدن شکریه به موږ څنګه ادا کوو؟ دې حدیث کې دا خبره ذکر کولی شي. بیبي عائشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خلق كل انسان من بني آدم على 60 و 300 مفصل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای هر بنی آدم، هر انسان د 360 بندونه دي. 360 بندونه دي. د ګوتو کې بندونه دي، جوړونه دي. دغه رنګې خپو کې بندونه جوړونه دي. دغه رنګې د بدن ایسې چې موږ روالو نو دا 360 بندونه دي. دا الله جل جلاله ما او تعالی را کړی دي. فمن کبر الله عز وجل، چا چې الله اکبر ویلي، د الله بړی بیان کړ، د الله لوی بیان کړ، الله اکبر ویلي 360 ځله دی الله اکبر الله اکبر ویلي، نو د دې جوړونو شکریا دی ادا کړل. وهلل عز وجل لا اله الا الله دی ویلا، وسبح الله عز وجل سبحان الله دی ویلا، واستغفر الله عز وجل استغفر الله دی ویلا، استغفر الله دی ویلا. دا ذکر شو. دا څه شه دی؟ ذکر. الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، استغفر الله، دا دی ویلا. وعزل حجرا عن طريق الناس، یاد د خلکو د لارې نه لرې کو یو څیز کاڼی، حجرا لاره کې کاڼی پروت دی، یو کاڼی دی لرې کو، دوه کاڼي دی لرې کړه، درې کاڼي دی لرې کړه. نو چې څومره کاڼي دی د لارې نه لرې کړه، د هغومره بندونو شکریه دی ادا کړل او د هغې بیل دی ادا کو. او شوکتن یا دی لرې کو د خلکو د لارې نه. شوکه ازغو ته ویلی شي، ازغی دی لرې کو د لارې نه. کوکی و په لاره کې، تکلیف والا سیزو په لاره کې. او عزم من طریق الناس، یا دی اډوکې د خلکو د لارې نه غزار کو. لاره باندې رواني، ازغی پروت دی، اډوکې پروت دی، کوکی پرته ده. هر هغه څیز چې انسان ته پې تکلیف میلاویږي هغه د لارې نه لرې کو. و امر بمعروف، د نیکۍ حکم دی وکړو، چاته د نیکه خبره وکړه. او نهى عن منکر، یا دې د بدو نه منې کول وکړو. یو سړی ګناه کې اخته دی، هغه ته دی ویل ګناه مه کوه. عدد 60 و 300 سلامه، په مقدار د 360 بندونو. یعنی په دې سیزونو کې د 360 عدد برابر کو. 360 ځله دی سبحان الله ویلي، 360 ځله دی استغفر الله ویلي، یا 360 ځله دی لا اله الا الله ویلي، یا د 360 د تکلیف والا سیزونه د لارې نه لرې کړه، یا دی لږ لږ وکړو خو 360 دی برابر کړه. سلزله دی سبحان الله ویلي، سلزله دی لا اله الا الله ویلي، سلزله دی الله اکبر ویلي، 60 ځله دی اوسه استغفر الله ویلي. خو 360 تعداد دی برابر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. نبی علیہ السلام وی دا سړی به
په داسې حال کې شپه تیره کې ماښام به کې ورځ به تیره کې شپه به کې په داسې حال کې چې ته به ځان د جهنم د اور نه آزاد کړي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی په کتاب الزکات کې، په کتاب زکات کې 1000 نمبر حدیث دی، 1000 نمبر حدیث دی. و د دې حدیث نه موږ ته دا معلومه شوه چې څوک دا غواړي چې هغه د دې بندونو شکریه ادا کړي، نو هغه له پکار دی چې 380 ځله ذکر کوي یا 380 نور د نیکی کارونه وکړي، نو د بدن د دې بندونو شکریه ادا کړي. او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی د ساخ 2 رکعاته مونځ وکړي نو دا به د دې ټولو نه کافي شي. که دا کارونه سړی نشي کولی نو چې د ساخ 2 رکعاته مونځ وکړي دا به د ټول بدن شکریه او د ټول بدن صدقه ادا کړي.